په مسلمانانو باندې د الله د طرف نه ډیر کم احکامات فرض شوي دي او د هغې وجه هم دا ده چې زموږ دین کې اسانی ده. او الله رب العزت د بندګانو دپاره اسانی خوښوي. ګینې تاسو وګورئ غلام بنده هر وخت د مالک په خدمت کې لګېدلی. تاسو دکانونو کې ملازمین وګورئ، په کورونو کې خادمان وګورئ، هغوی هر ټیم خدمت ته تیاری، تر دې چې اوده وي او مالک یې راپاسی نو هم انکار نه کوي. چېرته یو خادم مالک ته نه دي ویلي چې تا زما خوب خراب کو، ولې صرف هغه دنیاوي خرچه ورکوي او یو معلومه خرچه ورکوي. د دې باوجود دغه ملازم، دغه خادم، د خدمتګار هغه پیسو ته او هغه عوض ته او هغه اجرت ته نظر وي نو هغه مالک ته انکار نه کوي. او ډیر کله ته بیمار هم وي چوټي نه کوي، وایي مالک خفه نه شي، حالانکه مالک د پلار نه وي، د رور نه وي، د رشتہ دار نه وي، صرف اور صرف دته ماهانه خرچه ورکوي. او هغه ماهانه خرچه هم کله دومره کمه وي چې دا انسان خپله بیمار شي، هغه بیماری علاج هم پې نه کېږي، او د میش خرچه هم د کور نه پوره کېږي. بیا هم دا مالک ته سلام کوي، د مالک د بچو هم تابعدار وي، او د مالک د کور د سپوم تابعداري، او د مالک د کور پیشوګانو او زناورو تم څه نه وي، وایي مالک خفه نه شي. نو عزتمندو الله رب العزت د ټول جهان مالک دی، او دا ټول جهان دا خادمان داغه اصلي خادمان دي او اصلي غلامان دي. د انسان غلام نشي کېدی، ځکه دا انسان الله پیدا کړی دی، انسان نه دی پیدا کړی. د خدمت حد پورې د نوکر کېدی شي، خو باقی د په جسم باندې د بل انسان حق نشته. تر دې پورې د خپل پلار حق هم ستا په بدن باندې نشته. ستا بدن دی، ځکه ستا پلار تاله دا بدن نه دی درکړی، دا تاله الله درکړی. د پلار به خدمت کې، پلار له به خرچه ورکې، خو ستا په بدن کې د هغې اختیار نشته، د پلار په بدن کې ستا نشته، د ښځې په بدن کې هم ستا اختیار نشته، صرف خپله فایده به ترې اخلي، ځکه تا نه ده پیدا کړې، هغه الله آزاده پیدا کړې. د دې باوجود موږ او تاسو نظر وکړو عزتمندو چې کوم مخلوق دپاره موږ خدمت کوو، دکان، بادشاه، سرکار، آقا، مالک، د هغې څومره خیال ساتو. او چې کوم د ټول کائنات رب دی، بیا هغه الله دومره اسانی کړي ده چې فرایض احکامات الله رب العزت ډیر کم مقرر کړي دي. تا باندې دکاندار هره خبره فرض کوي، که تا ته وایي چې اوبه راوړه، ته ورته وایي چې اوبه خو راوړل څه فرض نه دي، د دکان نه دي اوبه ځي، په یو ګیلاس اوبو باندې تا خارج کوي د دکان نه. وایي ستا مجال څه دی چې تا ما ته جواب راکړو، زما خوښه ده که اوبه څکم او که نه څکم ته به یې راوړې. که روټۍ راوړل در باندې ضروري کې روټۍ به ضروري راوړې، که درته وایي چې په یو سټول باندې کښېنه او دلته به پاسېږې نه، نو بس ناست به هسې اسمان کې به ستوري شماري، خو مالک ته څه نه شي ویلی. که ته ورته یې چې جي دا خو څه کار نه دی چې زه په سټول باندې ناست یم، هغه وایي بس کښېنه زما اډر دی، بس ناست به. که یو ځای کې ودرولی ودرېږې به، او که یو ځای کې درته وایي چې دا کار به کې کښېنې پاسې به کښېنې پاسې به. او الله رب العزت داسې احکامات نه دي کړي. بیا د الله چې کوم احکامات په انسان باندې فرض کړي دي، عجیبه خبره دا د فایده پکې د انسان ده. او فایده پکې څنګه ده؟ د الله احکاماتو ته وګوره، الله احکامات بدلیږي را بدلیږي.
که یو شان وی نو هر حال کې به دې کولې. د الله احکامات تا ته ګوري چې ته بدلیږي، احکامات هم درته بدلی. مثلا ته په خپل کلي کې نو الله وی پوره مونځ کوه او اوس روژه نیسه، خو چې څنګه د خپل کلي نه وځي نو الله رب العزت وی روژه د خپله خوښه ده، که نیسي وی نیسه، که دې وروسته بیا ونیسي تکلیف دی درته. خپل هغه فرض احکامات یې بدل کړه. مونځ فرض دی، الله رب العزت چې څنګه سفر کې ته روان شوې درته وایي دا 4 رکاته پکې 2 کوه خیر دی. او دا شان چې په لاره باندې رواني که سنت دې پرېغوستو پرېږدی. دغرنګ د حج احکامات وګوره، درته یې سر وخه راواخوي که نه بس سر باندې دې زخم وي نو بس بیا دا فدیه ورکړه. درته یې قرباني وکړه چې قرباني مې وس نه کېږي، حج له خو راغلی یم هسې مینې دپاره، اخلاص دپاره، محبت دپاره، او د قربانۍ پیسې نشته، وایي قرباني مه کوه به د دې په ځای روجي ونیسه. احکامات بدلی درته. ولی الله رب العزت رحیم او کریم دی. هغه دا احکامات د خپل رضا دپاره او د بنده د سهولت دپاره ایښي دي. سهولت پکې دا دی چې دا کارونه ته کې ستا دماغ ستا زړه خوشحالوي. ځکه څوک چې د خپل آقا فرمانبرداري کوي او منل او تابعداري کوي دا انسان فطرتي خوشحالوي. نو الله رب العزت احکامات چې څوک کوي د ټولو نه اول دته د زړه او د دماغو چین سکون ملاویږي. ظاهرا کې تاسو ګورئ موږ نیمه ګنټه مونځ دپاره ورکو او چې د مونځ نه ځو بیا سپک یو، مونځ ته چې ناست یو کمزوري یو. حالانکې پکار دی مونځ ته 4 رکاته 10 رکاته مونځ وکړو، 12 رکاته مونځ وکړو چې ته ستړی شي، خو چې ته ځې بار فرې شي تا ته په هغه وخت کې الله سکون نصیب کوي. هسې مخ لاس اینځه دومره به عزتمند او ریفریشمنټ درته نه میلاوي چې اودس وکړي بس بنده چوس شي، مغه وخت کې تا ته الله تر او تازګي نصیب کړي. نو بهرحال عزتمندو الله احکامات فرض کړي دي ډېر کم، یو خبره ده. دویم دی هغه کم کې بیا کنسیشن ډېر کې غوستی، رعایت یې ډېر کې غوستی. دې ټایم کې کوه، دې کې مه کوه، که دلته دې نشو کولی خیر دی، که دومره دې نشو کولی دومره وکړه. کنسیشن رعایت پکې زیات دی. بل دا دي فرایض د هر چا دپاره په هر حال کې نه دي. انسان دی لیونی شو، دماغ یې کار پرېغوستو، نور بدن یې ټیک ټاک دی، سترګې یې کار کوي، خوراک لیونی د ټولو نه زیات کوي. وی لیونی په زیتو خوشحالي، مشهوره خبره ده. څوک چې زیت غواړي وی لکه لیونی خو نه، په ډېرو لیوني خوشحالي. او د لیونو دپاره حالانکې هغوی بدن کې طاقت هم زیاتی، وزن هم زیاتی، جنگ جګړه کې مضبوطی، خو د الله احکامات پې نشته. د بوډا په نسبت باندې د ماشوم په بدن کې طاقت زیاتی، د 10-12 کالو ماشوم تکړه ماشومي، خو چونکې د دماغ نازک دی، د سوچ سمجھ برابر نه دی، الله احکامات په فرض نه دي. تاسو یقین وکئ که اسلام که تاسو سټډي وکئ نو دا ډېر کم ډېر وړوکی دین دی. یعنی فرایض او لازم سیزونه پکې انتهایی کم دي. فرایض مثلا یو څو فرایض دي هغه وګوره چا باندې شته چا باندې نشته، او هر طرف ته آواز لګېږي یار اسلام ډېر سخت دین دی. څنګه سخت دی؟ سخت خو ملازمت کول دي چې عزتمندو په 10,000 روپۍ یو 10 ورځې ته سړي سره کار کې، او د سحر نواله تر مازدیګر ماښامه پورې کار کې، دا کار سخت دی. او چې چوټي وکړي د یو ورځ تنخوا ده نه کټ کوي، دا کار سخت دی. سخت خو دا کار دی چې عزتمندو سړی 8 بجې کلینډري کوي او د ماسخوتن 8 بجو پورې چغې او سورې وایي بورډ تاکال بورډ تاکال بورډ تاکال. سخت کار خو دا دی. د مونځ دپاره 15 منټه اوازونه کول بس اواز یعنی 15 منټه او 10 منټه بس اوازي، او هغه په آرام اواز سره سبحانك اللهم وبحمدك په روز لکه ځان سره لګي، دا بلا څه تکلیفي. کته وی چې او 10 ګران دی نو لاړ شه د هغه نرسې نه تپوس وکړه چې هغه 8 ګنټې په اسپتال کې ډیوټي ورکوي او مریضانو له مخونه یې ځي. سخت کار خو دغه دی.
په 15,000 روپۍ باندې روزانه د 200 مریضانو له خپې وینځي، چا له مخ وینځي. ګران کار خو دا دی. که ته وایې چې اسلام احکامات سخت دي، مونځ ډېر سخت دی، نو هغه ایر هوسټس نه تپوس وکړه چې په جهاز کې 8 ګنټې او 10 ګنټې 600 کسانو ته چای ورکوي. 600 کسانو ته چای ورکوي او یو ته خاندي، هلو هاو آر یو. هغه آسان دی. خو آسان او ګران عزتمندو انسان خپله ځان ته اسانۍ او خپله ګرانۍ، او اسانی او ګرانی د عشق او د محبت او د عقیدت په بنیاد راځي. چې کم کار سره ستا مینه وي، محبت وي، هغه اساني. او چې کم کار سره ستا مینه وي، هغه اساني. چې کم کار په کولو باندې ته بل چا له خوشحالي ورکول غواړې، هغه اساني. لکه ملازمت د ولې آسان دی؟ ته وایې چې زما بچي خوشحاله شي، زما وخت ښه تیر شي، نو بس هغه اساني. 8 ګنټې ډیوټي د شریعت یو حکم همداسې نشته چې مسلسل 8 ګنټې وي فرض، چې مسلسل داسې وي او 8 ګنټې جاري وي، داسې یو حکم هم نشته. او تاسو ته وګورئ د دنیا ټول قانون دی د 6 ګنټو او د 8 ګنټو نه کمه ډیوټي په دنیا کې یو ځای کې هم نشته، او روزانه ده. ځکه اکثر کسان ملازمین دي، یا خپل کار کوي یا پردی کار کوي، خو 8 او 10 ګنټې کار خو کوي. نو دې وجې نه عزتمندو داسې کله سوچ کول پکار دي. فرایض څومره کم دي؟ ګوره عزتمندو، حج فرض دی، زکات فرض دی، روجه فرض ده، مونځ فرض دی. نو 4-5 احکامات ټول فرض دي، او کلمه فرض ده 5. په دې ټولو کې عزتمندو د ټولو نه ضروري څیز هغه کلمه ده. هغه هم په عمر کې صرف یو پیره ویل فرض دي، یو پیره ویل صرف فرض دي. 80 کالو کې چې کم انسان صرف یو سیکنډ له کلمه وویله، فرض یې پوره شو. د 80 کالو کې صرف د یو سیکنډ عمل فرض دی، لا اله الا الله محمد رسول الله. بس چې دومره دی ویل، ستا فرض پوره شو. هغه کلمه الله رب العزت بعض اوقاتو کې تا نه ستا باندې سخته راشي، ویل زه خیر دی مې کوه. مثلا تا باندې څه کافر زورور شو، چا د باندې تمانچه کې غوسته، چا د باندې زور زبردستی وکړله، نو شریعت تا ته وی او اسلام تا ته وی، قرآن تا ته وی چې زه خیر دی که دا کلمه نه وی نو مې وایه. الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. الله وی زما بنده که تا باندې چا زور زبردستی وکړله، نو پکار خو دا دی چې زما خبره ومنې، خو زه خیر دی، زه الله یم، هغه مخلوق دی، تم مخلوق یې، زه الله درته خپل حق معاف کومه. که تا باندې چا زور زبردستی وکړله، خو صرف یو خبره به ګورې ضروري وي، د زړه یارانه به ما سره نه پرېږدي. وقلبه مطمئن بالایمان. هغه د زړه یارانه به ما سره ګورې ساتي، زړه کې به دې زه یم، د زړه نه به زما انکار نه کې. که په خوله دې زما انکار هم وکړو او بنده ستا بدن بچ کېږي، نو زما دا کلمه هم تا نه قربان، ستا بدن دې بچ شي. نور څه دومره مینه څوک چا سره کوي؟ زمونږ یو ملګری به ته په ګپ کې یاد کې غلط درته به وروره زه تا سره نه کوم نور یارانه، تا پلاني ځای کې زه یاد کړم. وایي جي ګپ مې لګو. وایي ګپ دې ولې لګو؟ نو عزتمندو الله دومره رحیم او کریم دی. بې مونځ د عزتمندو په هر حال کې په انسان باندې فرض نه دی، په ورځ کې چې ته 5 پیرې. او هغه نبی علیه السلام زمونږ او ستاسو دپاره تللی و، د 50 نه 5 ته راوست، او دوباره ورته به موسی علیه السلام ویل چې یو ځل بیا لاړ شه. ویل نه ماله شرم راځي، زما امتیان به دومره کمزوري چې هغه به 5 پیرې الله ته سر نشي ښکته کولی. زمونږ پیغمبر موږ باندې دومره فخر و. نن خلک وایي ګران دی مونځ، حالانکه ټول مونځونه راجمع کړي عزتمندو 20 نیمه ګنټه ترې نه جوړېږي. او مونځ کې فایده د انسان ده، د دنیا هم فایده ده، د آخرت هم فایده ده، بهترین ورزش هم دی، او ریفریشمنٹ انسان ته پکې ملاویږي، او رب هم ترې خوشحالېږي، او الله هم ترې خوشحالېږي.
تاسو یقین وکړئ کوم انسان چې 5 وخته مونځ پابندۍ سره او د سنت او د مستحب طریقو برابر کوي بیا دته د ورزش ضرورت هم نه. موږ ته اوس د ورزش ضرورت ولې پیښیږي؟ موږ مونځ سنت طریقې سره نه کوو. لکه رکوع کې څنګه ملا ښکته کول دي، سجده کې څومره وخت ایسارېدل دي، هغه موږ نه کوو. پخوا دا ورزشونه نه وو که ستاسو خیالي چېرته به چا ورزشونه کول او د چا بدن به غټ نه و، د سترګو نظر به نه کمزوری کېدو. یو د کورني خوراکونه او دویم د عبادت صحیح و. اوس عبادتونه نشته. پوره جومات کې سره د امام نه سره زمونږ نه رکوع کې صحیح نشو ښکته کېدی، زه خپله نشم ښکته کېدی. نو بیا خو فایده نه ورکوي که نه. د وایي چې څنګه استعمالې طریقې سره نو فایده ورکوي. خوراک عزتمندو ته به پخې نو بیا خورې، کچه خوراک خو تا ته نقصان درکوي. نو دغه رنګې اعمال هم خپلې طریقې سره کول دي. بهرحال عزتمندو ګوره مونځ دی هر حال کې فرض نه دی. یو انسان دی بېهوشه شو او 5 وخته نه زیات بېهوشي پې راله، 5 مونځونو نه زیات، بس مونځ هم پې نشته بیا، یعنې د هغې قضا پې نشته. یو ښځه د ماهواري بیماري پې راځي، شریعت ورته وایي بس وروسته دا مونځونه مه کوه، به دا دې لاړ، دا دې پیکیج شو، دا دې فری شو. حالانکه مونځ فرض دی او هغه د 8 ورځو مونځونه نه کوي. لکه څومره اساني د دین کې، الدین یسر، دین ډېر آسان دی او ډېر کم دی. ماشومانو د 12 کالو نه 15 کالو نه مخکې هلک باندې مونځونو حساب کتاب نشته. داسې عمر ته ورسېدو انسان چې د انسان دماغ کار نه کوي، خوراک څاک هر څه کوي خو بوډا دی، دماغ یې کار نه کوي، مونځ پې نشته. بچې څنګه یې وکړو هغسې دی کوي. څومره اساني ده. الله منکم من یرد الی ارذل العمر. تاسو کې بیا بعضې کسان ډېر کمزوري عمر ته ورسي، وایي بیا الله لم دغه انسان نه حیا ورسي چې هغه لاس اوچتوي، الله وایي که دعا یې نه قبلوم ما له حیا راځي. سړی دومره کمزوری دی، غریب لاسونه رپېږي او ما ته یې لاسونه اوچت کړي دي. څومره رحیم او کریم رب دی. د اسلام احکامات اسان. روژه د عزتمندو مریض باندې نشته، سخت بیمار باندې نشته، بوډا باندې نشته. حج دی چې چا سره ښه لکونه روپۍ نه وي په هغه باندې حج نشته. د لکونو روپو باوجود چې په لاره باندې امن و امان نه وي، حج د باندې ادا کول فرض نه دي. حج خو د باندې فرض دی، خو چونکې استاد ځان ته تکلیف دی، په لاره امن و امان نشته، داسې حالات بالفرض جوړ شو. نو شریعت درته وایي وصیت وکړه بل څوک دې ستا په ځای باندې وکړي، یا چې کله امن و امان راشي بیا به حج وکړي، خیر دی. چې زه دشمن نه یېرېږم، زما ډېره دشمني ده، داسې نه چې په ایرپورټ کې مې څوک ولي درته وایي زه بس مې کوه، حج مه کوه، په بل چا باندې وکړه. څومره اساني د عزتمندو. دا فرایضو خبره دي، نفلونه خو بالکل تپوس نشته. دا هغه اعمال دي چې کوم په اسلام کې فرض دي او موږ او تاسو دپاره په دې کې څومره رعایتونه دي. خو د دې باوجود ډېر کمو کسانو باندې چې کوم فرایض ته هغه هم نه کوي. لکه مونځ موږ او تاسو خپل حال احوال والو، چې چا باندې حج عمره ده هغه دی د هغې حال احوال والي، او روژه کې خپل حال احوال والو چې څومره کسان روژه نیسي. نو الله دې موږ او تاسو ته معافي وکړي. په فرایضو کې عزتمندو یو حج فرض دی، عمره سنت ده. ټول عمر کې چې انسان له الله وس ورکړي نو عمره کول پکار دي. عبادتونو کې بعض عبادتونه هغه عشق او محبت سره ډېر تعلق لري، لکه حج او عمره. په دې میاشتو کې خلک عمرې له ډېر زیات شي، دا چې کومه تېره شوه، او اوس تر روجو پورې خلک د عمرو ډېر پابندي کوي. کثرت سره عمرې کول مستحب شي. څنګه چې ته د مور او پلار زیارت ته ستا زړه کېږي او بار ملک ته لاړ شي یا په سفر لاړ شي، نو د ټول نه اول چې ایرپورټ ته د مور او پلار راشي انسان څومره خوشحالېږي، یا خپل بچي دله راشي ته د هغې مور او پلار یې څومره انسان خوشحالېږي. دغه شان عزتمندو دا انسانان الله رب العزت پیدا کړي دي. دا داسې دي لکه زمونږ او ستاسو اهل و عیال. بیا عزتمندو زمونږ او ستاسو په زیارت باندې مونږ ته خوشحالي راځي او مونږ ته فایده هم ملاویږي، ځکه مونږ یو بل ته محتاج یو. الله خو مونږ ته محتاج هم نه دی. د دې باوجود
ستا په راتګ باندې خوشحالیږي، نو دا محض زمونږ او ستاسو قدر کوي الله. نو عمرې دپاره عزتمندو خواري او کوشش کول پکار دي. زمونږ هر سړی دعا کوي، خو د دعا سره سره د دې دپاره تیاری نه کوي. په دې باندې یو واقعه ما بیان کړې وه. نو دو طریقې وي عزتمندو، یو دعا وي، یو وسایل جمع کول وي. تاسو ګورئ عزتمندو، دا هلکان چې کله د 15 کالو شي د دې نه پس خپل واده دپاره تیاری شروع کړي. حالانکه واده 25 سال کې کوي، څوک 30 سال کې کوي، 15 کاله د واده دپاره تیاری کوي. دا باډي بلډري څه دپاره کوي؟ و چې زما بدن مضبوطي او ناوې رانه خوشحاله وي او ښایسته ښکارمه، او دا شان عزتمندو قیمتي خوراکونه کوي، ځان له پیسې جمع کوي چې دې باندې به زه ښځې له سرالم او په دې باندې به خیرات کوم او په دې باندې به دا کوم. جینکو ته وګوره چې د 15-12 کالو نه واوړي بس ځان له څیزونه جوړوي. پخوا به جینکو ځان له پایوي جوړول او دغه رنګې په کپړو باندې به ګلونه کول. دا فطري څیزونه دي. د واده دپاره خواري کوي او جمع کول کوي. دغه شان عزتمندو د حج دپاره او د عمرې دپاره هم جمع کول شروع کړو. اوس داسې عمرې والا راغلي دي په قرض باندې په سړي باندې په قسطونو باندې عمره کوي. ته وګوره د موټر سایکل د قسطونو موټر سایکل ته اخلي، د زوی د فرمایش پوره کولو دپاره ځان ګاڼه کې یو ځای کې. اگر چې د عمرې دپاره قرض اغستل چې انسان قرض نشي ختمولی دا ښه خبره نه ده، خو که د کوم انسان تنخواه هغه ته اجازت ورکوي او هغه ته پته ده چې زه هره میاشت دومره روپۍ بچت کولی شم یا زما کاروبار شته، نو ځکه دومره روپۍ په قرض کې ورکوم یا قرضخوالی ورکوم، نو ما باندې څه پرابلم نه راځي، مسله نه ایشو نه جوړېږي، نو دا ښه خبره ده. الله سره به یو د شریعت په احکاماتو چلیږي، دا ځان له احکامات دي، دا د الله هر چا دپاره دي. صحیح شو؟ یو الله سره د عشق او د محبت معامله ده، هغه د هر انسان د خپل د ایمان په قدر ده او د هر انسان د خپل مینې مطابق ده. هغه پیغمبرانو باندې زیاته وه. پیغمبرانو باندې به د شپې مونځ فرض و، را پاسېدل به، عام کسانو باندې نو، ځکه د هغوی مینه محبت هغه الله سره زیات و. هغوی ته را پاسېدل د شپې آسان و، نو هغوی به د شپې هم را پاسېدل. بیا د صحابه کرامو ته وګوره، هغوی څومره قربانیانې ورکړي دي، نو هغوی د هغوی ایمان مطابق و، خو ته خو هم ځان ته ایماندار وې. د خپل ایمان مطابق د عشق او د محبت یو داستان، یو واقعه خو ووایه څه دي کړي. چېرته یو 2 رکعته مونځ داسې پیش کړه چې هغه ته د الله رضا دپاره کړي او ډېر په سلګو دي کړي، نشته موږ سره. ساغر یو شاعر دی، نو هغه یو شعر ویلی وی، آو ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. چا ورته ویل ته خو ډېر د الله نه بې یاده سړی. هغوی ته راشه تاسو په هوش کې سجدې کوئ، ځان مدهوش که د الله په مینه کې، بیا راشه ما سره یو سجده وکړه چې ستا او زما د سجدې پته ولګي. یعنې زه هر وخت زما الله زما په یاد کې دی. بهرحال شاعرانه کلام دی، کله ناکله سړی ګډ وډمي خو خبره د توکو کی او صحیح وکړي. نو عزتمندو یو د شریعت احکامات دي، هغه خو به کې که مینه دې شته او که نشته، هغه ډیوټي په شان دي. ډیوټي ته که د انسان زړه کېږي او که نه کېږي ډیوټۍ لځي، خو یو د عشق او د محبت خبرې وي. کله سړی پوره ورځ د مونځ دپاره چوټي وکړي چې نن به زه مونځونه مزیدار طریقې سره کوم. داسې چېرته یو کس تاسو لیدلی دی چې هغه په ټول عمر کې صرف او صرف دې دپاره چوټي کړي چې نن دا 15 وخته مونځ او دا پوره ورځ چوټي زه صرف الله دپاره کوم چې زه ښایسته طریقې سره دا مونځ وکړم او صحیح طریقې سره اودس وکړم او د مونځ نه نیمه ګنټه مخکې جومات ته لاړ شم، نیمه ګنټه وروسته د جومات نه لاړ شم. داسې کس چاته معلوم دی عزتمندو سره زمانه نه چې 15 وخته مونځ مزیدار وکړم. د مونځ دپاره چېرته چا چوټي نه ده کړې. د زکام دپاره هم چوټي کوي. کله ناکله هسې هلکه ولې دې چوټي وکړه؟ یاره زړه مې نه کېدو. صرف د زړه نه کېدو دپاره هم خلک چوټي کوي. ولې چوټي وکړه؟ هسې دستخوشۍ دپاره مې چوټي وکړله.
ولې چوټي وکړه؟ مړه بس اسې پیسه مې وکړله، ما پرېږده چې بس دا نن پکې اسې پیسه کوم. اسې پیسه چوټي م کوي خلک. چېرته داسې یو کس تاسو لیدلی دی چې وایي اسې پیسه مونځ کوم، که خوند را کوي که نه کوي، خو زما الله خوشحالېږي زه مونځ کوم؟ نشته یو کس. مونځ درته ځکه ډېر یادوم چې مونځ آسان عمل دی، په دې باندې پیسې نه خرچ کېږي. ګینې عشق او محبت هغه عمل ته ویلی کېږي چې په کم باندې ته خپل محبوب څیز خرڅ کړې. دا خو آسان دی، ځکه درته لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله وایي که تاسو اصل نیک عمله جوړېږئ نو تاسو به هغه شی خرچ کوئ چې کوم سره تاسو محبت کوئ. په دې وخت کې د ټولو نه زیات محبت موږ څه سره کوو؟ مال سره. نو په دې وخت کې د ټولو نه لوی عبادت څه دی؟ په دین باندې خپل مال لګول. کله حج کول، کله عمره کول، کله تبلیغ لتله، یا بل سړی حج عمرې لځي هغه مدد کول، بل مسلمان غریب دی هغه له مال ورکول، بل مسلمان بیمار دی هغه له مال ورکول. مال سره مدد کول په دې وخت کې د ټولو نه لوی عبادت دی. ځکه مال داسې شی دی چې هر مولا، شیخ، قاری صاحب، تبلیغي صاحب، ګیري بیګیري، انګریز، مسلمان، هندو، سکھ، هر سړی دې سره مینه کوي. او مالی عباداتو کې ټول مذهبونه متفق دي چې کم انسان مالی عبادت وکړي او چاته وربخي، او په دې کې اتفاق دی چې دا قبلیږي. مال داسې شی دی. دیو جن عزتمندو حدیث کې راغلی دي چې دوه کسانو سره انسان حسد هم کولی شي. یو چې کوم انسان له الله د دین علم ورکړي او شپه ورځ هغې کې لګي، هغه پیلاوي د تبلیغ په شکل، د دعوت په شکل، دغه شان د درس و تدریس په شکل، او مونځ کې د قرآن ویلو په شکل، چې ته د سره حسد وکړي چې کاش داسې زه وې، زه د ده نه ښه وې. او دویم چې الله چاله مال ورکړي او هغه هر ځای کې خرچ کوي، نو د سره مو حسد کولی شي. حسد به معنی غیبته. حسد معنی ده چې الله مال هم دا راکړي او زه د ده نه زیات خرچ کړم. خو داسې آرزو کوونکي ډېر شته، یاره ماله خدای مال راکړي څه پاره، زما غریبانانو سره ډېره مینه ده. د دې ټولو غریبانانو سره مینه وي، خو چې مالدار شي بیا نه وي. د غریب سره مینه ځکه وي چې غریب د غریب ورور وي، او د ورور سره د سړي مینه وي. خو چې کله انسان مالدار شي نو بس بیا داسې شي لکه تربور، بس بیا مینه ختمه شي په خپله. نو اصل دا دی چې مالدار غریب سره مینه وکړي. غریب که مالدار سره مینه کوي دا هم فطري شی دی، ځکه د هغه د ته حاجت دی، زکات به راکوي، خیرات به راکوي، ما باندې به خرچه کوي. مالداره سړی چې غریب سره مینه وکړي دا مینه ده. نو بهرحال عزتمندو یو د عشق، نو دې ته جذباتي ایمان وایي. یو عقلی ایمان دی هغه هم ضروري دی، یو جذباتي ایمان دی دا د مسلمان دپاره ضروري دی. هغه دې ته ویل کېږي بعض وخت یو سنت طریقه وي خو انسان د هغې پابندي کوي، ځکه دا زما رسول کړي دي. جی دا خو نفل دی که نه، سنت کول هم لازم نه دي، نو نفل خو د هغې نه هم کمزوري نه. په عشق او محبت کې لازم، ملزوم، فرض، واجب، سنت دا خبرې نه وي. په عشق او محبت کې دا وي دا زما محبوب کړی دی دا کار، ای کې دا خبره وي. نو دې کې د مینې محبت والا خلک پوهېږي. نو د دې وجې نه عزتمندو دا عمره شوه، دا حج شو، دا یو د مینې او د محبت والا عمل دی. څنګه چې د چا سره مینه نو ټول نو اول د هغه د ملاقات دپاره کوشش کوي. نو دغه شان چې د کم مسلمان الله سره مینه نو دا کوشش کوي د الله د ملاقات اصلي ځای بیت الله شریف دی. ځکه حدیث کې راځي چې دا حجر اسود یمین الله فی الارض، دا د الله خی لاس دی په ځمکه باندې. مثال یې پیش کړی دی. بیت الله شریف کې چې کوم حجر اسود لګېدلی دی وی دا داسې دی لکه د الله لاس شي په دنیا کې. چا چې په حجر اسود باندې خپلې شونډې کېغوستې دا داسې دی لکه د الله په لاس باندې چې خپلې شونډې کېغوستې. د الله بدن نشته، خو دا د عشق او د محبت خبرې تصوراتو کې یو تصور پیش کولو دپاره او د انسان د پویه کولو دپاره چې د عشق او د محبت دا لوږه او تنده مړه شي، د هغې دپاره الله ورته دا زما لاس دی. او حدیث کې راځي د قیامت په ورځ به د حجر اسود له الله 2 جبې ورکړي.
او دا به د هغه انسانانو چې کوم انسانان دی باندې شونډې کې غوستي یا یې په لاس کې غوستي یا یې لرې نه استعلام کړی دی ژبو باندې الله رب العزت به ورکړي. څنګه به خبرې کوي؟ زمونږ ژبه څنګه خبرې کوي او د میخې ژبه خبرې نه کوي، دقه شان به الله رب العزت اجر اسود لم ژبه ورکړي چې هر څنګه ژبه وي خبرې به کوي، کاڼې به خبرې به کوي او دا راغلی او دا راغلی او دا راغلی. نو عزتمندو کله ناکله الله سره جذباتي مینه کول پکاري، رسول سره جذباتي مینه کول پکاري او دا دماغو سره تعلق لري. نو دا چې کله کې به بستا مونځ کې او په دې نورو عملونو کې مینه محبت پیدا کیږي او اجر او ثواب به هم درته زیات ملاوي. تاسو ګورئ عزتمندو د مور دپاره څومره داستانونه بیانېږي، د بچو دپاره څومره داستانونه بیانېږي، څومره ډرامې جوړېږي، فلمونه په دې جوړېږي. د الله د عشق او محبت دپاره سوا د جوماتونو نه تبلیغ والا د علماو نه علاوه بل ځای کې چېرته واقعه نه بیانېږي. نو دې وجې نه عزتمندو دا جومات د الله د عشق او محبت یو ځای دی چې اظهار کې جومات ته به راځي. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکه. الله وایي تاسو ته پته د دنیا کې د ټول ناول ما خپل کور جوړ کړی دی. څنګه چې انسان باندې خپل کور ګران وي الله باندې خپل کور ګران دی. ستا کور ته چې دشمن هم راشي ته پې ډز نه کې وایي نه لکه زما د کور په دورشلې قدم کې غوستی دی او بیا به ورسره ګورم خو زما په کور باندې راغلی دی. ته په دشمن کاوم سکي، ته په دشمن باندې روټۍ هم خورې. دقه شان الله رب العزت وایي ومن دخله کان آمنا. زما کور بیت الله ته که دشمن هم ستا داخل شو د پلار د تبسنه وی دا په امن باندې. نو دې وجې نه عزتمندو یو عشق او محبت والا ایمان هم پکار دی. هغه هله کېږي چې د عشق او محبت واقعات انسان اوري. ما ویل موږ عمرې باندې به تفصیل سره بیان کوو انشاءالله، بله جمعه به ورته تفصیل سره بیان کوو چې د عمرې سفر دپاره څه پکار دي، عمره څه ته وایي او عمرې دپاره څه احکامات ضروري دي چې زمونږ او ستاسو الله او رسول سره مینه پیدا شي. نو د نن نه اراده وکړي د جمعې مبارکه ورځ ده پیسې جمع کول شروع کوي. لس لس شل شل چې څومره یې جمع کوئ او ځان له یو انجمن والی یو ټاکو والی په هغې کې دا پیسې جمع کوئ. داسې به کم کسانی مالداره دي غریبانان دي هغه ځان له خبره بوتلل نه بوتلل د الله په کې زه 3 پیرې لاړم اوس پسې بیا کېږم 10 کاله بعد بیا لاړو سخت بیمار شوم هلته هم بیمار وم الله بیا هم ټول احکامات را باندې وکړو د جازونو ټیکټونه یقین وکړه ما نه لاړ اخوا دېخوا شو او هلته سخت قانونونه دي بیا هم الله زه غزي ته ورسولم. ما کسانو ته ویل زه خو ځم مدینې ته زه به دلته ناست یم په دې ایرپورټ باندې او دا څه لیونی دی او دا ټیکټ دلته نه کېږي او بیا هم الله هلته وکړو. عام کس بار نه کس راغلی دی او بس ټیکټ یې وکړلو او بس ویلو دا وکړو څه کېږي دا څه ویل لکه دا سړی وایي دا وایي زه خامخا مدینې ته ځم او دلته نه ټیکټ نه کېږي او دا آنلاین کېږي دا فلانی کېږي کارډ نه بغیر نه کېږي. بس مالې کارډ هم الله را پیدا کوي او بار نه کس راغلی دی او کارډ یې جمع کړی پیسې مې ورکړي خو لکه الله مې کار کړی. بس یو زړه کې اخر ورځو کې سخت بیمار شوم مدینه رانه پاتې کېده بس ډېر زیات مې وجړلم خدای پاکه چې ته زما دا عمره ناقبوله نه او ته یقین یو ورځ کې زه مدینې ته لاړم راملم او په هغه ورځ پاکستان ته م واپس رالم په یو ورځ کې دا ټول ځای نه وشو کېږي چې او د جمعې مونځ الله هلته نصیب کو. لږ شان مینه محبت پکار دی. موږ کې هم نشته خو موږ هلته خلکو ته وکتل داسې کسانو معذوران کسانو غریبانان په خپو خپې به هم نه وي او غریبانان به په دې ځمکه باندې راښکل کېدل او مدینې ته به روان واړه واړه ماشومان ړانده کسان غریبانانو ته ښکاره کېدم څه نه او د مدینې دپاره چې کوم دی غریبانانو یو ارزو او الله ورته ورنصیب کړ. بوډاګان کسان هلته مړه شو خو مدینې وکتله هلته خپل روح ورکو خو مدینې ته یو ځل ضرور لاړ. روزانه هلته تاسو اورئ د هر مونځ نه بعد چې کوم دی جنازې کېږي. نو عشق او محبت دې ته وایي چې لاړ شي انسان د محبوب په قدمونو کې ساه ورکړي. دا خلک د لیلا او مجنون او د دې قصې کوي د دې داستان څوک نه بیانوي دا بوډاګان دغه کسان چې لاړ اصل محبوب د رب کائنات په قدمونو کې او د محبوب کبریا د محمد رسول الله په قدمونو کې هغوی ساه ورکړه. دا مثالونه دي که نه خلک وایي یار غریب لاړی وایي په سفر کې مړ شو دا خو عاشق لاړی د محبوب په قدمونو کې ساه ورکړه.
د قیامت په ورځ باندې به د آقا نامدار د قدمونو د لاندې راپاسیږي. د عشق و محبت انشاءالله نن نه به د حج عمرې دپاره خپله تیاري شروع کوو که نه. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. امین.